بسم الله الرحمن الرحیم. د اعتکاف په باره کې موږ یو څو مسائل بیان کړي. اوس دا 15-16 مسائل نور دي دا موږ بیانو او تاسو خپل چې کم مرګري اعتکاف ته ناستي یا کم ناس نه دي یا کور کې زنانه ناستي تاسو هغې سره دا مسائل چې دا شیر کې هغې ته دا مسائل بیان کړي، هسې نه چې هغې یو مسئله هغې ته پته نه وي او د هغې سره د هغې اعتکاف دا مات شي. نو تاسو له پکار دي چې تاسو دا مسایل هغې سره شیر کړئ او د دغې نه مخکې زموږ دا چینل لا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ هره مسله دا در رسي او دې کې اکثرو خلکو ته زموږ دا مسئله ورسي. نو تاسو دا پکار دي چې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. لومبۍ مسئله دا ده چې اعتکاف په د روزي په دې اخیری عشره کې دا اعتکاف کول لا سنت طریقه ده او سنت مؤکده ده. اعتکاف کول لا سنت مؤکده ده په د رمضان په اخیری عشره کې. دویمه مسله دا ده چې د پوره محلې نه یو قسم اعتکاف ته کېناستن دا سنت دا ادا شه، یعنی د ټول محلې دا ذمه دا بری شوه، بس دا ټول محلې والا خلاص شو. بله مسئله دا ده که چېرې د دې محلې نه یو کس هم اعتکاف ته کېنه ناسته نو دغه ټولې محلې والا ګناهګاران. بل مسئله دا ده چې اعتکاف دا په درې قسمه باندې دی. یو اعتکاف دا واجب دی، بل اعتکاف دا سنت ته، بل اعتکاف دا نفل دی. اعتکاف واجب اعتکاف داسې ته ویلی شي، واجب اعتکاف دې ته ویلی شي چې یو کس وایي یا که زما دا مسئله حل شوه نو زه به اعتکاف ته کښېنم، یا زما دا بیماري ښه شوه نو زه به اعتکاف ته کښېنم، یا زما پلانکې کار شو نو زه به اعتکاف ته کښېنم. دا د باندې اوس واجب شي، دی به اوس خامخا دا کوي. او اعتکاف سنت دا اعتکاف دی چې کوم په اخیره عشره کې کم کسان د اعتکاف ته کینی شلمې روزې باندې چې کم خلک د شلمې روزې نور ډوبېدو وخت کې چې کم خلک اعتکاف ته کینی دا اعتکاف دا سنت دی. او نفل اعتکاف دا دی چې یو کس جمعات ته لاړ شي او هغه نیت وکړي چې زه اعتکاف ته کینم، هغې کې دا قید نه وي چې دا د یو ورځ دپاره دا د ګنټې دپاره دا د منټ دپاره دا د 2 ورځ دپاره، دې کې دا قید نه وي، بس چې څومره پورې کېناسته دا اعتکاف دا نفل. بله مسئله دا ده په داسې جومات کې کېناستل ضروري دي چې هغې کې اعتکاف ته داسې جومات کې کېناستل ضروري چې هغې کې جمع سره دا مونځ چې دا کېږي. بله مسئله دا ده چې اعتکاف ته کېنې نو د شلمې روزې چې کوم نور په کوم ورځ باندې نور ډوبېږي د شلمې روزې هغه ټایم کې به ته کېنې، او چې کله د اعتکاف نه پاسې نو چې کله ته میاشت وینې نو هغه ټایم کې به ته د اعتکاف نه پاسې ستا اعتکاف بیا ختم شو. د اعتکاف په حالت کې بار وتلل ناجایز نه دي، دې سره اعتکاف ماتېږي. ها که چېرې یو کس ضروري کار وي، یعنې واړه بول دپاره لاړ لوی بول دپاره لاړو نو دی به هلته لاړ شي او ایسارېږي بینه واپس به ډایرکټ راځي. خو که چېرې دی لاړ او جومات کې یو غسلخانه ده او هغې کې دننه بل کس دی او دی بار انتظار کوي، د ده دپاره دا انتظار صحیح نه دی، دی به راځي واپس جومات ته او چې کله کس واپس روز دی به ځي، انتظار به د دپاره نه وي. بله مسئله دا ده چې کله دی د لویو بول نه واړو بول نه دی خپل قضای حاجت نه څنګ فارغ شه نو دی به هلته ایسارېږي نه واپس به راځي، یا دی لوښي وینځي بس لوښي ووینځل نو دی به ایسارېږي نه واپس به راځي. بله مسئله دا ده که چېرې د ده دپاره د کور نه د روټۍ د راوړلو څوک نه وي، انتظام نه وي، نو دی خپله روټۍ راتلی شي او هلته نه روټۍ ځان سره راغستی شي، خو دی به په دې کې فضول خبرې نه کوي، خبرې به فضول نه کوي، بس روټۍ به خپله راخلي او واپس به راځي. که چېرې
د داسې جمعات کې ناست وي چې هغې کې د جمعې مونځ نه وي، نو دی د جمعې مونځ دپاره بار جمعات ته تلی شي، خو داسې تلی شي چې هلته به خپل مونځ ادا کړي، واپس به زر راځي. بله مسئله دا ده چې جمعات کې نسوار یا سیګرټ کوله. اوس یو کس دی جمعات کې سیګرټ دا څکلی نه شي او بار راووتلی د دغه دپاره واړو بول دپاره یا یعنې باتروم ته رالی، نو هلته ته اوس سیګرټ څکې، نو دې سره خو یو ستا اعتکاف دا ماتېږي، او بله دا چې د دې سیګرټ د وجې نه بدبویي دا خورېږي په جومات کې، نو دا یو خو ستا اعتکاف ماتېږي، بلې غاړه ته ستا ګناه ته ګناهګارېږي په دې باندې. نو هغه کس له پکار دی چې هغه کس له دا پکار دی چې یا نه کښېني کوم کس چې سیګرټ دا څکي، ځکه دې وجې نه د ده اعتکاف هم ماتېږي، د جومات نه بار دی وځي او د سیګرټ د څکلو لپاره بار وځي، او بل دا چې جومات کې بدبویي خورېږي، دې وجې نه د ده اعتکاف دا ماتېږي. ځکه چې دا لس ورځې دې کې صرف الله تعالی رضا کول غواړي چې دا لس ورځې هم دی دا سیګرټ او دا نسوار دا شیزونه دا پرېږدي. بله مسئله دا ده چې دا لس ورځې چې کوم دي، نو دا انسان مسلمان دا پکار دی چې دا لس ورځې د الله تعالی په عبادت کې تېرې کړي، نه په عبثو کې، یعنې دی د الله تعالی ذکر وکړي، قرآن پاک تلاوت وکړي، نور ذکر اذکار وکړي، نوافل وکړي. بله مسئله دا ده چې دی به د جمعې دپاره غسل نه کوي، او نه به دی د ځان د یخېدو دپاره غسل کوي چې ګرمي ده، دی د ځان د یخېدو دپاره غسل کوي، نه دی به دا غسل نه کوي. بله خبره که چېرې د باندې غسل واجب شو، نو هغې دپاره دی غسل کولی شي، د دې نه علاوه د ځان د یخېدو دپاره یا د جمعې دپاره غسل دی نشي کولی. نو دا یو څو مسایل دي، یو څو مسایل موږ بیان کړل، دا چې د خپلو ملګرو سره شیر کړي او نورو خپلو خپلوانو سره، او کوم کسان چې اعتکاف کې ناست دي هغوی سره دا شیر کړي. جزاکم الله.